السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو اوریدونکو، بعضې وخت د ښځې خاوند په منځ کې اچانک اختلافات راشي او خبره جدایي او طلاق ورته ورسیږي. د دې یو وجه خاص قسم جادو دی چې هغې ته په عربۍ کې سحر التفریق یعنی د جدایي جادو وایي. دا هغه جادو دی چې قرآن حکیم کې الله رب العزت د دې ذکر کړی دی چې د سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ په وخت کې به خلکو دا د هغې دوو فرشتو نه زده کوو کوم چې الله رب العزت د خلکو د امتحان دپاره رالیږلي وي. الله رب العزت فرمایي ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. او دا د خلکو به د هغې دوو فرشتو نه هغه جادو زده کوو چې د هغې په ذریعه به یې د ښځې خاوند په منځ کې جدایي او اختلاف چې دی هغه راوستو. د جدایي د جادو بعضې نښې او علامې دا دي: په معمولي خبرو باندې جنګونه کول، د یو بل سره خبرو ته زړه نه کېدل، د ښځې خاوند په زړونو کې د یو بل سره محبت کمیدل، د یو بل باره کې غلط سوچ کول، جسمانی تعلق ختمیدل، د یو بل عذر نه قبلول، ښځې ته خاوند بد صورت ښکارېدل او خاوند ته ښځه بد صورت ښکاره کېدل، حالانکه دواړه به خوبصورته وي. هغه ځای به نه خوښوي چې کوم ځای کې د هغه ملګری وي. د دې وجې نه اکثر چې کله په خاوند باندې د جدایي جادو شوی نو هغه په کور کې تنګ وي، د کور نه بهر چې دی هغه خوشحاله او برابر وي. او یو علامه هغه د یو بل هر کار نه خوښول. د جدایي د جادو علاج څه دی؟ نو په چا باندې چې د جدایي د جادو علاج د هغې اثر وي هغه به 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکړي. د هغې نه وروسته به تقریبا 80 اګربتیانې او اوبه خپلې مخې ته کیږدي. بیا به 21 ځله درود شریف چې دی هغه ووایي. د هغې نه وروسته به د الله جل جلاله دا مبارک نومونه 314 مرتبه ووایي. هغه نومونه د الله رب العزت دا دي: یا الله، یا قابض، یا قهار، یا جبار، یا ذا الجلال والاکرام. د هغې نه وروسته به 41 مرتبه سورة الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق صورت وایي. بیا به د هغې نه وروسته 41 مرتبه سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الناس صورت چې دی هغه ووایي. او بیا به اخر کې 21 ځله درود شریف چې دی دوباره ووایي. بیا به په خپل ځان په اوبو او په اګربتیانو دم وکړي. د دې د استعمالولو طریقه دا ده: اوبه به ښځه خاوند دواړه څکي، یوه اګربتي به روزانه سحر لوګې کوي او دا عمل به کم از کم 2 میاشتې جاري چې دی هغه ساتي. انشاءالله که الله رب العزت وغوښتل دغه د جدایي د جادو کم اثرات چې دي هغه به الله رب العزت ختم کړي او د ښځې او خاوند په منځ کې بیا اتفاق او مینه محبت چې دی الله رب العزت پیدا کړي. د قرآن او حدیث په رڼا کې د هر قسمه روحاني مسایلو د علاج لپاره تاسو په دې لاندې واټساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جزاکم الله خیرا کثیرا فی الدارین.